د امت مسلمه د زوال یو څو وجوهات دي. پای کې اول نمبر وجه دا ده چې مسلمانان هغه حرام مال ګټي. الله رب العزت د حلال کاروبار اجازت ورکړي. قرآن کې الله فرمایي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. اللہ وہی اے بندگانو تاسو د پاره ما حلال کاروبار جائز ګرځولې ده او حلال کاروبار دا انبیاء کرام کړه ده دا صحابه کرام کړه ده. انبیاء کرام کې بعض پکې ترکاڼانو بعض ټیلرانو او دا شان دي صحابه کرامو کې هم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کړه دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کړه دے لیکن تجارت په صحیح طریقے سره کړه دے. عزتمندو نن سبا خلق کاروبار کوي په پای کې چې کوم دي ناجائز طریقې استعمالي. مثلا په کاروبار کې دروغ ویل کېږي. یو کس یو څیز اغوستی په 15 روپۍ باندې او ګاهک ته وایي چې دا ما په 100 روپۍ باندې اغوستی دی. دا چې کوم دی ظلم دی. یو کس د یو څیز دومره صفت کوي ګاهک ته چې ګاهک په اغوستلو باندې مجبوره کړي اور لیکن حقیقت کی دغه صفات په دغه څیز کې موجود نه. عزتمندو دا ظلم دی. دروغ ویل دا انتہائی خطرناک گناہ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الصدق ينجي والكذب يهلك. رښتیا دا انسان ته چې کوم دی لاره ورکوي. رښتیا دا کنجي ده دا چابی ده دا انسان ته لاره ورکوي. والکذب یهلک او دروغ دا انسان چې کوم دی هلاک کوي. چې کوم یو انسان په کاروبار کې رښتیا وایي الله رب العزت د ده په کاروبار کې برکت اچوي. حالانکه پیسې ولګي ګټي خو الله پکې برکت اچوي. بل طرف ته انسان په کاروبار کې دروغ وایي هغه پیسې ډېرې ګټي خو په هغه پیسو کې به برکت نه وي. عزتمندو کاروبار کول په صحیح طریقې سره چې کوم دی کول پکار دي. او دویم نمبر خلک چې کوم دی رشوت اخلي. مثلا په یو دفتر کې چې کوم دی یو نوکر دی او هغه چې کوم دی یو کس راشي ورته یې مال چې کوم دی دا کار وکړه هغه ورته وایي سبا راشه سبا راشي بیا ورته وایي بل سبا راشه بل سبا راشي بیا بل سبا راشه. خبره صرف چې کوم دی رشوت ته اړولي. عزتمندو نبی علیہ السلام فرمائی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کہ رشوت اغستن کے رشوت ورکول والا دواړه به چې کوم دی په جهنم کې. عزتمندو کاروبار کول په حلاله طریقې سره چې کوم دی کول پکار دی. او عزتمندو چې کوم یو انسان حلال کاروبار کوي حلال رزق ګټي نو د په ایمان کې با قوت راځي مضبوطیا راځي. دغه انسان با اعمال تړکیږي او دغه انسان ته با په اعمالو کې یو خن او یو لذت محسوسيږي. او عزتمندو
او چې کوم یو انسان حرام مال چې کوم دی هغه پیدا کوي عزتمندو دغه ایمان چې کوم دی ورو ورو کمزوری کېږي دویم نمبر دغه په اعمالو کې کمزوري راځي دریم نمبر چې کوم دی هغه منځ کوي تلاوت کوي ذکر کوي خدای لیکن هغه ته هغه لطف چې کوم دی نه ملاویږي هغه مزه نه ملاویږي عزتمندو بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان یو پر حرام وخوري څلوېښت ورځې چې کوم دی دغه انسان لمونځ نه کوي څومره د افسوس خبره ده عزتمندو دویمه وجه پکې دا ده